مړه مسلمانه چغې مه وهه یاره د یورپ خلاف لږ شرم وکړه مړه لږ شرم وکړه تا ته حیا نه درځي ته دې هلکانو ته وګوره مړه دا ځان ته پښتانه وایي دا ځان ته سنجیده هلکان وایي دا به ځان ته مسلمانان وایي دا ځان ته په دین مین خلک وایي قرآن کې الله پاک وایي څوک چې زما د دین مسخرې کوي داسې خلکو سره مه کښېنه چې خلکو نه پاسه دا دوه پښتانه ټیک ټاکران وګورئ چې دا څه وایي کله چې زه پخپله په خپل دین پسې ټوکې او مسخرې شروع کړمه که نه نو د کافر په زړه کې به د مسلمان روب څه پاتې شي او زما د دین چې کم هیبت او دبدبه ده دا به د کافر په زړه کې څه پاتې شي تاسو را دا ټیک ټاکران دا پښتانه وګورئ چې دا دوی کومه نخره کوي بیا په یو څو خبرې کوو أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ألف ب ت س يا رب كلا چورا پندا سولا کتای الا بالله خاجي تاسو وکړه اوس لطیفې ختم شوې ډرامې ختم شوې بېدبي دې ما په دې پیج کې ما سره ډېر سنجیده خلک دی د هغوی نه بخښنه غواړم خلکو خپل بدنونه بربند کړل د خپلو اکاونټونو او د ایډیانو د چلولو دپاره ځانونه یې لغړ کړل هغه کیسې ختمې شوې اوس راله دې ته چې د قرآن تعلیمات به رخلو د الله نومونه به رخلو ذکر و اذکار به رخلو او په هغې پسې به ټوقې مسخرې نخرې دا به ورپسې کوو په دې به خلک هم خندو او په دې به زمونږ اکاونټونه هم مخکې کېږي او په دې به زمونږ لعنت دی په دغه پیسو شي او 15 روپۍ به هم پرې راله راځي مړه لږ شرم وکړه مسلمانه بیا مړه دا ملګري وایي مولوي صاحب وایي ته سختې خبرې کې وایي لږې نرمې خبرې ورته کوي ته سختې خبرې کې مړه که پس په نرمو خبرو کې دی خو را تبلیغان خو د مالوچو نه پستې خبرې کوي اوسه پورې به یې سړي زامن جوړ کړی وي په نرمو خبرو باندې دا کېږي مړه او بیا دا بعضې ملګري پکې وایي قاري صاحب دې خلکو سره ځان مه سموه نو دا داسې بې مهاره پرېږده دا بې مهاره پرېږده ولې زما کار دا نه دی چې یو سړی په دین پسې مسخره کوي زه د هغه مخنیوی وکړم زما کار دا نه دی چې زه یو سړی په غلط دغه پسې روان دی هغه زه سمې لار ته راکاږم دا زما کار نه دی زما جامه د دې لایقه نه ده چې زه دا خلک منې کړم او که دا دوی میډیا ته نه شو کړي خو زه به هم نه شو کوم هلته په لکونو خلکو کتلي په لکونو ویورز پرې راغلي ټیک شوله که نه او دلته زه چې کوم دی چاته نه شو کوم ولې که په کمره کې پټه کړي خو په کمره کې پټ دعوت به ورکړم که په حجره کې کړي خو په حجره کې دعوت به ورکړم که په جومات کې کړي خو په جومات کې به دعوت ورکړم ټیک شوله که نه او که نه په میډیا باندې کړي او په ټیک ټاک یې کړي او په فیسبوک یې کړي نو بیا خو به جواب په دقې باندې ورکوم بیا خو چې کوم نوجوان د ده دا کتلي چې دا زما دا مګوري که نه مړه پخوا به مسلمان په خپل دین مضبوط نو کافر به دا جرت نشو کولی چې زما په دین پسې خندا کړی وی ټیک شوله که نه او که چېرته به یې کړه نو داسې زبردست سبق به یې وله ورکو چې نسلونو به یې یاد ساتل نن زما د مسلمان چې کوم دی په خپله دا حال شروع دی او دا زما نوجوان چې کوم دی په خپله په دې حال کې څه دی هغه روان دی ټیک شوله که نه الله د دین د شعایرو او د الله د نوم په هغې پسې ټوقې او مسخرې راځي نو دا بیا د انسان عقیدې ته زیان رسوي د انسان عقیدې ته نقصان او تاوان څه کوي دا ور رسوي او دا ما پښتون او دا ما مسلمان وکړي تاسو سوچ وکئ دا د امتحانات ورځې چې راشي که نه مړه دا د اسلامیت دا پاکټې نه دي دا د اسلامیت دا پاکټې قسم دی دا د مسلمانانو پښتنو او د سټوډنټانو په دې بډو کې منډلي د قرآن آیاتونه پکې قسم دی د کوناټي د لاندې خي الله دې موږ ماف کړي د قرآن آیاتونه پکې قسم دی په پتونانو پسې تړلي او امتحان چې ورکړي که نه دا پاکټې داسې په دې لارو کې پرتي که نه مړه د قرآن آیاتونه هم پکې احادیث هم پکې د الله او د پیغمبر نومونه هم پکې د صحابو نومونه هم پکې د نالو په غاړو پرتي په نیرونو کې پرتي په کوڅو کې پرتي په لارو کې پرتي په ډیرانونو پرتي پاڼې پاڼې قرآن کړی پاڼې پاڼې مړه مسلمانه چغې مه وهه یاره د یورپ خلاف لږ شرم وکړه مړه لږ شرم وکړه تا ته حیا نه درځي ته دې هلکانو ته وګوره مړه دا ځان ته پښتانه وایي دا ځان ته سنجیده هلکان وایي دا به ځان ته مسلمانان وایي دا ځان ته په دین مین خلک وایي قرآن کې الله پاک وایي څوک چې زما د دین مسخرې کوي داسې خلکو سره مه کښېنه چې خلکو نه پاسه دا د دین استهزا ده په دین عمل نه کول دا ګناه ده کافر کېږي نه عمل چې پرې نه کې کافر کېږي نه خو په دین پسې چې خندا کې د ایمان نه خلاصېږي نو بیا زر خلک راپاسي مولا پتوې لګوي او مولا په خلکو ټاپې لګوي نو موږ په خپله د خپل دین کم ځای کې عزت وکړو یار موږ د اسلامیت په پاکټو باندې د اسلامیت په قرآن په آیتونو نخرې ونه کړې موږ چې کم دی دا نالو ته وانرتول موږ د هغې بېدبیانې ونه کړلې او موږ رالګو د هغه خلکو نه به ګیله کوو هغه خو کافر دی خو زما د دین دشمن دی ولې د هغه نه زه تلاوت ته مه وکړم
ولې هغه نه زه د قرآن د اشاعت تمه وکړم ولې زه د هغه نه د دین د خدمت تمه وکړم زه خو د دې سرکوزي نه کوم او دا سرکوزي الټه لګیا دی په قرآن پسې په دین پسې مسخرې الله دې مونږه معاف کړي زما محترمو دا پیغام چې څومره نوجوانانو ته رسولی سئ ویرسوئ که د دوو نوجوانانو د نصیحت سبب هم وګرځي که نه زمونږ الله اجر راکوي وصلی الله علی النبي